ټول ګرانو کتونکو د افغانستان سره تعلق لرونکي پیغلې راغلي دي، دلته شاپینګ کوي، خریداریانې کوي. هغې سره یو دوه خبرې کوو چې هغه افغانستان ته په تګ باندې خوشحاله دي که نه دي، د پاکستان نه په انحلا باندې دوی خوشحاله دي که نه دي، او دې سره خبرې کوو. موږ سره اوسئ. تاسو چېرته نه راغلي یې دلته شاپینګ کوئ؟ حاجي کیم نه راغلي یې. ارزاني شته که نه ګراني؟ نه ډېر زیات ګراني. او افغانستان کې ګراني شته؟ نه افغانستان ښه ده. افغانستان ښه دی. افغانستان ښه ده، خلک هم ګزاره کوي، دلته خلک هم ګزاره نه کوي، د ښځینه هم ګرانه ده. او پولیس خو تنګول نه کوي؟ او زمونږ خلکو ډېره تنګول کوي. هغې ته به څه میسج ورکړې؟ تاسو څومره وخت پاکستان کې تېر کړی؟ اوس څلورم کال کې ده وشو. 4 کاله وشو چې راغلي یې. او افغانستان ته واپس تله غواړئ که نه؟ او آرامي شو دی. اوس خرامي نشته، مجبوري ده. او کار نشته. پولیس تنګول کوي. او ډېر زیات تنګول کوي. اوس زمونږ چاپې ماپې غورځېږي کورونو باندې. اعلانات یې کړي دي. څه وایي پولیس څه وایي؟ په جومات کې وایي که څوک افغانیان دلته اوسېږي کور کې مه ورکوئ. بیا اوس افغانیان په اسلام آباد کې بل ځای کې دلته که راځي دلته څوک کور نه ورکوي. دا وایي تاسو افغانیان دي، افغانیان منع کړې ده که دلته کور څوک مه ورکوي. څه غوښتنه کوي د پاکستان حکومت؟ پاکستان حکومت زموږ خبره ده، تاسو ټول مسلمانان دي، تاسو په وخت کې په افغانستان کې اوسېږئ، دلته تجارت کوئ، دلته څوک هم څه نه وایي. اوس زموږ خلکو اوس مجبوریت ده، هسې څوک دلته نه راغلی ده، څوک دلته بیمار ده، څوک دلته تجارت کوي، دلته که راځي اوسېږي څه مه وایه. اوس خو ټولو په الله یو ده. اوس په زمین کې اوسېږم، تاسو خپل پیسې خو نه خورئ، هر څوک په خپله خوري، خو دلته تنګول مه کوه. اوس زمونږ خلکو ټولو یو خو داسې زمونږ ملک خو ارامي نشته، پریشان ده. دلته که راځي اوسېږم، د پاکستان حکومت نه پرېږدي زموږ خلکو ارام اوسېږي. او هلته مشکلات شته زنانو ته؟ او افغانستان کې او ډېر زیات افغانستان کې په سړي کې خو څه مشکلات خو نشته، سړي مشکلات شته که کاروبار نشته. اوس په جنکو کې دا وایي که کور که بار که نه ځئ، تعلیم که مه کوئ، تعلیم مه کوئ. او د ټولو کورسونه سکولونه بند دي. نو تاسو اوس څه غوښتنه کوئ؟ څه به وایئ؟ زه وایم اوس په پاکستان حکومت زه وایم که زموږ خلکو تنګول مه کوه. اوس که حالات ښه شو بیا په افغانستان ته ځئ، دا خلک هم په افغانستان ته ځي، دلته تجارت کوي، هلته هم دلته دا چې هغې وایي چې د پاکستان کې کومې دهشتګردي کېږي، دې کې اکثر افغانیان ککړ وي، د دې وجې نه موږ سختي جوړه کړې. تاسو څه وایئ په دې خبره چې کوم خلک ککړ دي هغې ته تاسو په ښه نظر ګورئ که نه؟ نه زموږ خلکو هم په خبرې کویم که په هر څه دخالت مه کوه، په خپل کې دلته اوسېږي، ارام ژوند وکړي. اوس حکومت پاکستان خو نور خلکو که ارامي ده نور څه نه کوي، خو دلته هم تنګول مه کوه. طالب علمانې چې دي د دې سره یو مرسته وکړئ. کم خلک چې وراني کوي هغه وباسئ، بېشکه موږ د هغې مرسته نه کوو، خو چې دا کم خلک ښه په صحیح طریقه دلته استوګنه کول غواړي، وخت تېرول غواړي، کاروبار کول غواړي، وایي تاسو پاکستان حکومت له پکار دی چې هغه په ارام پرېږدي.